ډیر زیات ظلم شوی دی. یو د ظلم واقعیا مخې ته راغلې ده چې عبید الله نومې یو لیونی چا ډیر بې دلدۍ سره قتل کړی و. اول تینا چا ګلده وباسلې وه، بیا یې د هغه ګلدې نه بعد ځای کې غورځولی و چې هغه ځای کې د انسان نوم نشان هم نه و. دوستانو د عبید الله څه ګناه وه چې دا ګلده یې ترې وباسله او بیا یې ډېر بې دلدۍ سره قتل کوو. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، هم اوس زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعیا په کراچۍ کې رامخې ته شوې ده چې عبید الله نومي یو لیونی یعنی د الله تعالی بنده چا ډېر بې دلدۍ سره قتل کړی دی. اول یې ترېنه ګلده وباسلې ده او بیا یې د هغه ګلدې نه بعد په داسې ځای کې غورځولی و چې هغه ځای کې د انسان نوم نشان هم نه و، هغه ځای کې ټول ځناول و. خو دوستانو بیا دغه ځای ته یو انسان ورځي او هغه عبید الله نومي لیونی راوچتوي او بیا یې هسپتال ته وړي. خو چې کله یې هسپتال ته وړي په هسپتال کې د هغه علاج کېږي او بیا ډېر بې دلدۍ سره قتل کېږي. دوستانو په هسپتال کې د هغه پوره علاج اخیسته وشو خو هغه نشو بچ، ځکه چې چا ترېنه ګلده وباسلې وه او د هغه نه دومره ډېره زیاته وینه تللې وه چې د هغه وینې د وجې نه د هغه مرګ مخې ته راغو. دوستانو عبید الله نومي لیوني سره ډېر زیات ظلم شوی دی، خو د دې ظلم خلاف چا اوسه پورې اواز نه دی اوچت کړی. عبید الله ګناه څه وه؟ د عبید الله نه ګناه وه، نه سپینه ګناه وه، نه یې توره ګناه وه. چا ظالمانو ترېنه ګلده وباسله او ډېر بې دلدۍ سره یې قتل کړو. دوستانو ګلده یې ترېنه وباسله، د پیسو د لالچ د وجې نه یې وباسلي، خو د یو انسان زندګي یې خرابه کړه. دوستانو هغه انسان چې هغه په څه هم نه پوهېږي، یعنې د دماغو نه خلاص، دا ډېر لیونی انسان و، ده ته به چا هم څه نشو ویلی. دا د الله تعالی محبوب انسان و او ډېر ظالمانو ترېنه ګلده وباسله او د هغې نه بعد بیا په داسې ځای کې غورځولی و چې هغه ځای کې د انسان نوم نشان هم نه و. چېرې دې ظالمانو ترېنه ګلده وباسلی و او په هغه ځای په هغه وخت باندې دوی هسپتال ته لسوړی و، نن به عبید الله په دنیا کې ګرځېدو. خو دوستانو دغه ظالمانو ورسره ډېر ظلم وکړو. زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د درې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.